د یو بادشاه لور وه، نو خپلو ملګرو سره په سفر اوتې وه. یو طالب العلم مدرسې ته ته نوجوان و ښه ښکلی و. نو چېرته ځنګل کې شپه راله، خو پخواني طالبانو به مطالعه کوله، کتاب به هم ګرځو، ډیوه به هم ګرځوله. څه به یې ګرځول؟ کتاب به هم ګرځوله او ډیوه. پخوا خو دا رڼاګانې نه وي، ډیوه به هم ګرځوله. نو دې ډیوې ته ناست او شپه پې ځنګل کې راغلی طالب العلم چې صبحایي شي نو یو قافله به وګورم، ځم به مدرسې ته. شپې له کتاب ته ناست و، د بادشاه لور د ملګرو سره په سفر بار روتې وه لوبو له. نو چېرته ګډه وډه شوي وه، نو شپه پې باندې راله. هغه خدای د طالب دی جونګړې ته راوسته. طالب هم مسافر دی او دا جینۍ هم مسافره ده. او شپې له کش کشو شو، ماښامې دی. د طالب العلم چې دا ولیدل چې یو حسینه جینۍ ده، دی داسې حیران شه. اول یې دا تصور وکړه چې د شپې جینۍ څه کوي، خو چېرته جنات به وي نو ټوکې به راسره کوي. پخواني خلک سخت وو، طالبان سخت وو. وایي ده وایي چېرته جوړ جنات دي نو دوکه کوي، را دوکه کوي مې نو. هغه راله ټول دا طالب چې ولیدو نو زړه یې تسلي شوه چې ځنګل دی. ورته یې وایي ما پېژنې؟ وایي نه دی پېژنم. وایي د بادشاه لور یم. نو دی په خندا شو، د بادشاه لور د شپې په ځنګل کې دا ټایم څه کوي؟ وایي قسم مې وخوړ. نو د پخوانو خلکو خو ژبې وي، د پخوانو خلکو څه وي؟ ژبې وي. هغې چې به ژبه وکړه نو سر به یې لاړه، خو ژبه به یې پرې نه ښوده. سر به الله وایي په دنیا کې دوه انسانان ما ته ډېر ناخوښه دي. نو توجه شته؟ دوه انسانان په دنیا کې ډېر ناخوښه دي، ډېر انتهایي مې ورسره. الله وایي بغض مې دی ورسره. توجه شته دې جملې ته؟ درته یې ووایم که بند یې کړم؟ نمبر 1 الله وایي د کافر سره مې بغض دی، بس چې ما سره کفر او شرک کوي، بغض مې دی ورسره، ډېر مې بدي شي. نمبر 2 هغه انسان او مؤمن مې ډېر بدي شي، بدي مې شي ډېر. الله وایي بغض او حسد مې دی ورسره چې ژبه وکړي وعده خلافي کوي. الله دې موږ وساتي. او تا ته اوس وایم کله چې کله ته وعده خلافي کې ژبه دې وکړه او وعده خلافي دې کوله، نه پوه شه چې د الله را باندې قهر دی. بس خدای راته په قهر شو، اوس د الله را سره نفرت شو، نو وعده خلافي رانه کېږي. دا جمله ځان سره یاد ساته بس. ورنه که ته مؤمن، نبی علیه السلام فرمایي المرء یوخذ باقراره. دا ژبه د مؤمن کې چې ژبه دې ته اخوا کړه، مؤمن پاتې نشه. موږ څومره منافقت کوو محترم. دا ژبه د لمده ژبه په دې خوله کې، دا لمده ژبه کم طرف ته نه تاویږي محترمون، کم اطرافو ته نه تاویږي. داسې وخت به راشي چې زه ستا ته اسمانه اوچت کم، او داسې وخت راشي چې د حسد او چې شا په شا شم، نو قمیص او پرتوګ دنه وباسم، جامې درنه راغونډې کړم په بې عزتۍ او بې حرمتۍ کې. دا شعر کوو مونږ، الله دې معافي وکړي. او چې یاره جي قربان شم ستاسو نه، دا منافقت دی او دا ژبه د لمده چې ستا تاوي. الله وایي دې کې مې ډېر بدي شي، نو ناخوښه مې ډېر زیات. الله دې موږ د وعده خلافۍ نه وساتي، امین ووایي. او الله دې موږ د دې منافقت نه وساتي، بیا امین ووایي. الله دې موږ رښتیني مسلمانان کې بیا امین ووایي. هغه ژبه وه. وایي قسم دې چې د بادشاه لور یم، د ملګرو سره هسې لوبو له راوتی وم، وایي روکه شوې یم ته، نو دلته مې شپه ده. وی ما ته خیر دې خیال کوه، بیا سار بادشاه ته وایم تاله به ډېر انعام هم درکړي، زما پلار دی، او چې ته څه غواړې در به کړي. خو جینۍ ونه وایي ټیک ده، ده وایي ټیک ده. خو تاسو یو جمله اورېدلې ده کله چې هلک او جینۍ یوازې شي. هغه یو بله منځ کې پکې یو خبر را یادي. موسی علیه السلام ته شیطان یو نصیحت وکړو، په هغه 3 نصیحتونه ورته کړي، یو پکې درته کوم، 2 پکې درته نه کوم. دا چې د چا ما سره مینه وي نو ماله ځان له تپوسو کې درته وایم. یو یې ورته دا نصیحت هم کړی و، وایي حضرت، او دا نصیحت یې ورته کړی اوږده واقع ده خو مختصر. وایي حضرت، وایي چې کله یو ښځې سره یوازې والی شو نو تښتتې. دا موسی علیه السلام ته شیطان پیغمبر ته شیطان دا نصیحت کوي، وایي ښځې سره به یوازې والی نه کې، اگر که بوډۍ ولې نه ده تا ته به جینۍ کم او په زنا به دې مخته کم. الله دې مو ساتي، امین ووایي. دا نصیحت شیطان موسی علیه السلام ته کوي، پیغمبر ته محترمو. نو چې کله جینۍ او هلک یو ځای شي نو شیطان وایي ثالث پکې زیمه، نو دریم پکې زیمه. نو د دې طالب العلم په زړه کې وسوسه راله، څومره ښکلې د بادشاه لور، څومره ما خو پړومبي ځل د داسې حسن دیدار وکړ، پړومبي ځل مې داسې ښکلې چېرته زندګۍ کې مې داسې زنانه نه ولیدلې. نو خو دا د ریخمو په بسترو باندې
او د دنیا په اعلی او قیمتي خوراکونو باندې د دې تربیه شوې ده او غذا ورته نو د دې حسن انتها بني د دې جسم او د مخ چې کومه انتها وه وایي زړه کې وسوسه پیدا شوه هسې ورته ورنږدې شه که څه درته ونوې نو خو بس کار ټیک دی بادشاه ته څه پته لګي بادشاه او دا که د دې زړه نو بادشاه ورته څه وایي د وی که څه ونوې خو او ما یو جمله ووي چې په زنا کې د ټولو نه غټ لاس د جینۍ دی چې یو ښځه ټیکي قسم په خدای که ورته برم وګوري که برم هغه یو دغه ته فیصله راغله زنا جینۍ کې څه کوي د ما سره زنا کړی توجه شته دې جملې ته جینۍ کې څه کوي د ما سره بدعملي کړې ده بس قاضي غوسه شو ظالمه په زوره دې دا کار کړی دی هغه ته حضرت پانسی مې کا خو یو عاجزانه درخواست پوره کنو تا بیا دا شعر واغوستو الله هم خوشحاله کلک یو آواز الله هم خوشحاله کلک اخلاص وکړي بس آواز مو کوي سه پوره شو وی آواز داسې نه نه مینه کوي دا هلکان ډېر مینه کوي ماشاءالله دا د دې طیبې او پاکې پیسې چې د الله په کور کې لګي الحمدلله ټول الحمدلله ووایي ورنه د انسان څه مجال توجه شته دې جملې وایي حضرت پانسی مې کا خو لږه غوندې موقع غواړم خیر دی د زنا سنګسار دی ما پانسی کا وایي ښه چې دې څه وایي وایي حضرت یو ستن او تار راوړی ستن او تار یې راوړه وایي حضرت دا تار ته ونیسه ستن به زه ونیسم ستنې ونیوله تار یې قاضي صاحب له ورکړه وایي قاضي صاحب دا تار د غټه ستن وه د ګنډلو ستن وه غټ سورې وه پکې وایي حضرت دا تار د ستنه کې لږ ورکړه نو ستن چې به یې ورته ونیوله او قاضي به ورته تار ورنیښ کړي نو هغه به دا ستن وړکوله قاضي ورته دا څه کوې مړه دا ته څه کوې هغه حضرت وایي یو ټرای بیا وکړئ جي نو بیا به ورته ستن ونیوله نو چې قاضي صاحب به ورته تار سم کړي نو هغه به ستن بیا وړک وایي خدای دې تباه و برباد کړي دا خو ساره پورې داسې لیکي وایي حضرت چې د دې جینۍ زړه نه نو ما ورسره ساره پورې م زنا نه شوه کولی توجه شته دې جملې ما ورسره ساره پورې م زنا نه شوه کولی د دې را بادشاه وي دواړه ګیر کې قاضي وي دواړه سنګسار کې ګیرې کې ما ووي په ګناه کې د ټولو نه عظیم لاس ته ښځې دی خفه کېږو به نه که جمله بدله کېږي چې ښځه ټیکي د سړي څه مجال خبره راغونډوم بیا تیت شروع شو زموږ یو ملګري د اخلاص اواز کړو ټولو ته دعا کې الله دې خپل دربار عالیه کې قبول او منظور کې آمین وایي وایي کاري صاحب انتظام کومه د دې پچی شو الله یې د هغه عمر کې برکت واچي آمین وایي وایي د وی دا جینۍ ده نوجوانه د ګوتې وله وړم هسې ورسره ځان جنګومه نو که څه غږې نوجوانانو ستاسو توجه شته تاسو له خیر دی کوم چې په دې کار اموختی نه منم چې د مجلس کې به تاسو ټول اولیاء خو زما دا بیان په میډیا هم خلک کوي کوم چې دې کار کې اموختی نو هغه له ډېرې طریقې ورځي نو 330 طریقې وله د زنا ورځي چې جینۍ به زه څنګه را سملومه جینۍ به زه څنګه را پرځوم د هغې ځان له طریقې دي خو چې څوک په دې مرض او قهر کې اموخته دي هغه ته پته لګي چې دا جینۍ به څنګه را پرځومه پته ورته لګېږي الفاظ که د ما سخت لګېږي نو معذرت خوایم ډېر محترمو ده وي هسې ورسره ځان جنګومه که غږ یې ونه کړو نو فبها ونعمه او که غږ یې وکړو نو خو چې ځان دا وسوسه راله ما ووي یو ډیوه ورته پرته وه دا یو هسې وي چې طالبه ته دا ګوته دې ډیوې ته ونیسه ته جینۍ ته خو جنګېږي زنا خو کې خو الله وی لا تقربوا الزنا زنا ته نږدې کېږم ما انه کان فاحشة وساء سبیلا الله وی قسم دې دا ډیره بده لار ده او ته چې نږدې کېږې نو د نږدېکت سره د زنا په نږدېکت سره در باندې وبال راځي ما جمله مخکې نه وویله الله وی نعمتونه در کوم او دا نعمت واپس هم ناخلم ها که د دې نعمت بې قدري دې وکړه د دې نوجوانۍ بې عزتي دې وکړه جینۍ ته نږدې شوې یارانې دې شروع کړې محبوبې دې ونیولې معشوقې دې ځان له ونیولې عیاشۍ دې شروع کړې تماشې دې شروع کړې الله وی زما قهر ته تیار شه زما عذاب ته تیار شه ای زما قسم دې لوی عذاب
اجر ته تیار شه. وای دا طالب وای ګوته مې اوس وځوله، لاس مې را دې خوا که، ما وی خدایه دې اور ته نشم ټینګېدی، جهنم کې چې مې سر نخپو پورې اوس ودی، خدایه څه به کومه. بیا چې دې دا سوی بس که، بیا مې زړه کې آرزو راله هسې خو وجنګېږه، بله ګوته مې ونیوله حتی تر دې پورې صوبایي پورې مې په هغه ډیوه باندې ځان له ټول لاس او لس ګوتې اوس وځولې. صوبایي راغې، بادشاه په جان په جینۍ پسې ګرځېدل، د طالب العلم په جونګړه کې جینۍ لاندې کا. ای هغه لښکر هغه فوجیانو د بادشاه سره د طالب جینۍ ګرفتاره کړه، طالب یې زندان کې واچو. بادشاه امر وکړ وایي دا طالب زنداني و پانسي کې، ځکه که پته معاشره کې ولګېده چې د بادشاه لور د یو طالب سره شپه تېره کړې ده، که منګې مات شو که نه ډزې لاړه، قسم دې زما به بدنامي وشي. د نه سر قطه کې هغه جینۍ ورته آواز وکړ نه بابا جانه قسم دې ته د ده یو امتحان واله. بار یې را بار کوي کته وی لاسونه دې ولې، وی حضرت قسم دې رښتیا وایم چې د الله نه نه یریږم، نه ته څوک چې به ویریږم. چې کله مې ستا لور ته د زنا اراده وکړه وسوسه ذهن کې راله، لاس مې وسوځو، ما وی ربه د جهنم اور ته نشم ټینګېدی، دنیا کې به ستا عذاب ته څنګه دغه شم. قسم دې لس ګوتې مې وسوځولې. بادشاه وی قسم دې دومره اعلی ظرفي، دومره د نوجوانۍ حفاظت، راځه د هغې لور نکاح یې ورسره وکړه، بادشاهي یې ورله په مقابله کې ورکړه. محترم الله وی کوم نعمت چې مې درک او د دې نعمت قدرداني دې وکړه نو زیاتو مې، او کوم نعمت چې مې درک او د دغه نعمت ته بې عزتي او بې حرمتي وکړه. محترم بې او ښځې خو به اسم ملاویږي، مه مړ کېږه ښځو پسې، ښځې به اسم ملاویږي. الفاظ مې سختي او بل طرف ته راته ونشم، ما ته مخې ته یو نوجوان ناست او الفاظ مې سختي وایم. ښځه به خدای درکوي که نه درکړي، او که ښځه خدای درکړي نو ټول دغه یو زما الفاظ سختي په منبر لګیا یم، زما الفاظ سختي بار بار وایم، ټول دغه یو شی دی، بس ټول د نامه نه ټول دغه یو شی دی. که هر څومره حسن یې وګورې شهوت ته یو طرف ته راځي، بس ملاستې ته تا مینه د محترمو. الفاظ مې ډېر بد دي وایم خو ټول یو شی دی، بس هغه منم چې ځان پې باندې د ګناه نه بچ کې حلال او طیب هغه. یا رسول سلام علیکا، یا حبیب سلام علیکا، صلوات